بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د موز متعلق پیغام دی. د موز زمونږه عالمانه موز شي. یو جاهلانه موز دی، یو عالمانه موز دی. عالمانه موز دا دی چې د موز څومره مسائل دي دا سړي ته معلوم وي. یعنی موز کې فرض دي، څومره فرض دي دا فرض معلوم وي، او هر فرض چې کوم دی دا پته وي چې اوس دا زه فرض ادا کوم. دغه شانې موز کې واجب دي، نو واجب هم معلوم شي چېرې دا واجب دي. او بیا د واجبو کې کمې پیشې راشي په هغې باندې سجده سهوه چې کوم دی واجبېږي. که سجده سهوه ونه کړلی شي نو بیا موز نه کېږي. نو دا پته وي چې اوس دا واجب ما نه پاتې شو، یا دې واجبو کې کمی وشو، یا دې واجبو کې زیاتې وشو، نو دا واجب معلوم وي. او دغه شانتې یو غټو نه غټ مفتي عالم دا خو موز کې خطا کېدی شي او سهوه کېدی شي، سجده سهوه کوي، لیکن دا ښځې چې کوم دی دو نه خطا کېږي او دو چېرته سجده سهوه ونه کړله. دو د عالمانانو نه او د مفتیانو نه هم زیاتې غټې مفتیانې دي او غټې عالمانانې دي، ځکه دو چېرته سجده سهوه ونه کړله. نه، داسې نه ده، بلکې دو ته واجبات نه دي معلوم چې دا سجده سهوه په کله واجب کېږي او په څه باندې سجده سهوه راځي که نه. نو دو ته د دې پته ولګي، دا عالمانه موز جوړ شي. د سړو هم او د زنانو هم موز چې کوم دی د عالمانه شي، واجبات وپېژندلی شي. دغه شانتې بیا په موز کې سنت دي، د دې سنتو خیال وساتلی شي، سنتو مطابق موز وکړلی شي، د سنتو نه خلاف موز ونه شي. او بیا په موز کې مستحبات دي، د هغې خیال وساتلی شي، مکروهاتو نه خپل ځان بچ کړلی شي. کومې خبرې چې په موز کې مکروه دي دا خبرې دا کارونه ونه کړلی شي په موز کې. او دغه شانتې کومو خبرو سره کوم کارونو سره چې موز ماتېږي دا معلوم وي چې دې سره موز ماتېږي. اوس بعضې کارونه خو داسې دي، بعضې خبرې داسې دي چې هغې سره موز ماتېږي، لیکن پته نه وي او موز کوي او هغه ته اړو پته نشتی چې زما موز وشو او که نه شو، که نه موز زما مات شو او که موز مات نه شو. دا سل خبرې کم از کم زده کول پکار دي که نه. هسې خو موز مسایل ډېر زیات دي، لیکن دا سل خبرې علما کرامو یو ځای کړي دي، یعنې فرض، واجب، سنت، مستحبات، مکروهات او مفسدات. دا سل خبرې داسې دي چې دا هر مانځګزار سړي له او هر مانځګزارې زنانه له زده کول چې کوم دی ضروري دي چې دا موز عالمانه موز شي، موز عالمانه موز شي. اوس دا خو تفصیل دی که نه چې بیا یوازې فرضو باندې سړی دغه کوي یا په واجباتو باندې، دا خپل ځای باندې زده کړلی شي. دې دپاره چې کوم دی په کور کې او دغه شانتې دې دپاره کتابونه دي، کتابونو کې هم لیکتي، چا نه یې زده کړلی شي، د دې مذاکره وکړلی شي، دا موز زمونږ عالمانه موز جوړ شي، عالمانه موز. او بیا دغه شانې د موز ترتیب چې کوم دی هغه صحیح شي، ترتیب سره موز وکړلی شي. نو دا دې باندې لږ سوچ پکار دی، هر سړي له خپل موز باندې سوچ پکار دی چې زما موز څنګه دی. الله رب العزت ما له هم په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او څومره اورېدونکي دي ټول له په دې باندې د عمل کولو توفیق